دویم نمبر د دغه میاشتې نوم دی شهر الانفاق فی سبیل الله. انفاق دام مالی خرچ ته یي، مالی خرچ خو فی سبیل الله، د الله پلار کې، د الله پلار کې د مدارسو چې کوم طلبا دي، په جماعتونو کې کوم مسافر دي، په ورسره یتیم خانو کې کوم یتیمان دي، ورسره جهاد فی سبیل الله اعلی کلمت الله د پاره کوم مجاهدین دي، مسافر چرته دي راغلي د بل ځاینا، دا شهر الانفاق فی سبیل الله. لږ د رمضان کریم نه اول د دې خبرې تیاری په ذهن کې راونه سي، دغه خلک موږ له چرته مخې لراشي، زموږ با اولنا دا ذهن جوړي چې دغه خلکو سره به زموږ مدد او معاونت هغه ور سره ان شاء الله تعالی زموږ شامل حالي. او لګه دا د 100 روپو نه دا سزنه مچ دا 100 روپۍ الله تعالی قبلې نه 1 روپۍ م الله تعالی قبلې، خو خیر دی تاسو په خپل بچو باندې څنګه تاسو خرج کوئ. ابتدا 100 روپۍ خوندن سبا یو ماشوم 100 خو پرې دا 500 پرې دا سلګون پرې دا یو 100 روپۍ یو ماشوم نن سبا والد محترم یا غل ورکن واغه واپس موتا تا هغه کار وشغی راړلې ک چیرې ز سلګون نه واړم دا خو لګی دی لګ داسې وخت ګوري چیرې دا ز چاله مخامخ څه شی ورکوما، آیا دا د 100 روپو دی یا دا د 100 روپو دی یا دا یو کسلې ورکړي پوره ول ورکړي چې هغه غریب سنا صفاغه باندې کارو شي. ما او تا ګوره صفا خبره د خپویږو ښه دا سینه چې مونږ تاسو ته پته نه لګي، دومره خيار خلک یو او دومره پوي خلک یو په خپل ځان په فائدې باندې چې څنګه پویږو دا سه د بل په فائدې باندې پویږو. نن سبا دا خبره بالکل غلطه ده چې ما ته پته نه واو، زه خبر نه وماو، خا د دې دومره ثواب هم دی هغه خبره نن سبا نشته دی. ارڅ مونږ ته دغه منبر باندې بیانو لګ دی طرف تلار شي او دا زمونږ استاد معاشره کې ډیر غربا او فقرا خلک دی، الله د رضا لپاره غزان سره روچت کړو په رمضان کریم کې ځان سره په درستخان باندې کې نو د اختر په خوشحالو کې ځان سره یو ځای کړی.